خلق وای موږ انګریزانو ته پوس کولو لندن کې چې محمد بن قاسم سن ولې فتح کولو هندوستان کې مرانه ما ورته مې راجا بیهم سنگ یا اودے سنگ له کې شکست ورکړې راجا ففی کاکے وغیرہ چې دا ټولي چې دې شکست ورکړې دي راجا داهر له شکست ورکړې ټول سند فتح کړې دي 14 نیمو کالو نوجوان راضي ورپسې وجه تاسو معلومه کړې ده چې مسلمانی فاتح مسلمانانو فاتح ولې راغله چې د ابو الحسن لور و ناهید او دا په جیل کې پراته و او دغه قزاقان ډاکوان د سیند چې او دی هغه وجل او هغه گرفتارول ټول مالونه ته غسل د جنې په خپل وینه باندې یو خط لیکل دي او د دارالخلافه د ولید بن عبد الملک ته رسول دي ولید بن عبد الملک چې غزر معلومات وکړه په دغه وخت حجاج ابن یوسف د دنیا ظالم ترین شخصیت ته لیکن حجاج ابن یوسف گورنر د کوفی او د بصره هغه اعلان وکړ دی جهاد ته وسوک تیاری موسی بن نصير دی یو قابل جرنیل راولېږي هغه دا جرنیل راولې غلو د 1400 کالو نوجوان شونډې شنې دي دا سپینې دي موسی بن نصير دا حجاج بن یوسف چې دا سې وکتل دی نوجوان ته وایي تسل راغلې وایي زه موسی بن نصير جرنیل را لېږلی وایي ښه که د مسلمانانو داسې ماشومان جرنیلان شي نو اسلام ته دی الله خیر کړي هغه ورته وی تا د جرنیل مخ ته کتلی تا د جرنیل حیثیت لا نه معلوم کړي دا د دروارو هم محمد بن قاسم او د حجاج بن یوسف لورم په واده و قاسم د پلارو دا د حجاج رورو لیکن محمد بن قاسم حجاج بن یوسف سره تعلق نه ساتل وجه سوا چې سعید بن جبیر د سلوه صحابه کرام 1,20,000 مسلمانان په دې کې اکثریت د صحابه او د تابعین او حجاج بن یوسف مسلمان حکمران هم دا وجلی دي شهیدان کړي دي ظلمن شهیدان کړي دي